Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of my discussion is about the law of mass action. So, law of mass action is very important in the examination point of view. Dear student, taso complete lecture gore taso bade pande foashai. So, first of all, law of mass action was presented by two Norwegian chemists whose name is Peter Weg and Goldberg in 1864. First of all, law of mass action چې کومه دا دوه نارون کیمیسټو هغه پیش کړی و چې د هغه نوم د یو نوم فیټر ویګ او د بل نوم زما سره ګولډبرګ په 1864 کې لا اف ماس ایکشن پریزنټ کړی و. لا اف ماس ایکشن ته لا اف کیمیکل ایکویلیبریم هم وایي. So now we define law of mass action. According to the law of mass action, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance. किसी कीमियाई तामुल की रफ्तार उसी तामुल में मौजूद मुतामिलात के तामुल फजीर कमियत के रास मुतनासिब होते हैं. Dear student, the chemical reaction rate means speed. ठीक शो change in concentration per unit time. The reaction rate چې کوم دی دا زموږ سره ډایرکټلی پروپورشنل دی راس متناسب دی ستا اکټیو ماسس ته دا ډایرکټلی پروپورشنل دی. ټیک ده یعنی د ریاکشن ریټ چې کوم دی دا هغه سپیډ چې کوم دی یعنی د ریاکشن په زیات سپیډ کې کیږي یا په کم سپیډ کې کیږي نو د ریاکشن ریټ چې کوم دی ډایرکټلی پروپورشنل دی ستا اکټیو ماسس ته ډایرکټلی پروپورشنل دی. ټیک ده ستا ډایرکټلی پروپورشنل دی. Active masses. Active mass mean molar concentration or the number of mole per liter. That is active mass. Yeah, simply we say that mass which is actually active in a chemical reaction. Active mass we say that substance which take part in a chemical reaction. سره سبستانس دی هغه سبستانس سره په زیات مقدار کې کېدی شي خو چې کوم سره په ریاکشن کې حصہ اخلي and that time so those substance is called active substance ځکه چې دا په دغه ټایم کې په ریاکشن کې ساري حصہ اخلي. ټیک ده لکه مثلا زما سره یو ریاکشن دی A plus B ریاکټ کوي مال سره کوي C پروډکټ را کوي نو زما سره اکټیو ماس اف سبستانس A دا ما سره څه دی اکټیو ماس سبستانس A زما سره منګ اخلو دا ما سره برابر دی د X. ٹھیک ده ځکه چې A د ما سره کمپلیټ چې څومره سبستانس چې ټوټل ریاکشن نه کوي ځکه چې بای سبستانس په زما سره په انیکټیو فارم کې وي خو چې کوم زما سره ریاکشن کوي په ریاکشن کې حصہ لري ډېر سبستانس زما سره څه دي اکټیو سبستانس دي. نو اکټیو سبستانس به مونږه په څه باندې ظاهرو هغه مونږه په سکویر بریکټ باندې دا خبره یا ساتئ اکټیو سبستانس کین بی ریپرزینټ بای سکویر بریکټ. سکویر بریکټ چې کوم دی په سکویر بریکټ په ذریعه باندې موږ څه کوو یو اکټیو ماس هغه ظاهرو. ټیک شوله نو یو ځل تاسو بیا ریپیټ کوم د ریاکشن ریټ چې کوم دی ریټ مین سپیډ دا هغه سپیډ دا ډایرکټلی پروپورشنل دی راس متناسب دی ستا اکټیو ماس ته که چېرته یو ریاکشن اکټیو ماس سیوا و ټیک ده نو چې کله اکټیو ماس سیوا موږ ویلی شو د ریاکشن زما سره څه دی دا کویک کیږي که چېرته اکټیو ماس یې کم نو ریاکشن به څه وي سلو به کیږي. ټیک شو نو اکټیو ماس مین دیټ سبستانس وچ ټیک پارټ ان ا کیمیکل ریاکشن. فار ایگزامپل تاسو یو ساده مثال زه در کوم زما سره یو پیپر دی ټیک شو د پیپر په کم پارټ باندې چې آگ یعنی اور بلیږي ټیک شو دغه پیپر دغه حساب په کوم حساب ته چې اور لګېدلی یعنی آگ په بلیږي دغه پارټ په کوم حساب چې اور بلیږي لکه دا ما سره دا یو پیپر دی ټیک شو
د پیپر په دې فارټس چې کوم موږ ورته آګ ولګو اور ورته موږ ولګو په کوم حصه چې اور بلیږي that fart is active mass. ټیک شو ځکه چې په ریاکشن کې زما سره that fart take part. ټیک شو دا د ما سره په ریاکشن کې حصه لري موږ ویلی شو دا د ما سره اکټیو فارټ دی باقي زما سره اکټیو فارټ نه دی. یا ما تاسو ته مثال درکړو زما سره A سبسټانس دی د A سبسټانس چې کوم پارت په ریاکشن کې حصه لري فار ایگزامپل زما سره x دی دا شان د B زما سره څومره پارت دی زما سره y دی کوم چې په ریاکشن کې حصه لري دا زما سره اکټیو masses دی. ټیک شو اکټیو masses ته موږ ویلی شو مولر کانسنټریشن د نمبر اف مول فر لیټر یا فر ډی ام کیو نو اکټیو ماس موږ پس کېلو په سکویر bracket کې آلو. ټیک شو now let us consider a general example. For example we have a general reaction چې کوم دی general reaction په general reaction کې A plus B react to form C plus D and C plus D again react to form A plus B. So the active mass of a reacting substance is the active masses of a reacting substances are A active mass में पसार भी स्क्वायर ब्रैकेट के B active mass similarly C active mass and active mass of D دا موږ پس کې واسطو په سکوير ब्रैकेट کې دا ما سره جنرال एग्जांपल دی په دا جنرال एग्जांपل کې زما سره the active masses of reacting substances دا ما سره د A active mass دی د B B دی د C دی and د D زما سره څه دی D دی. ٹھیک شو اوس که تاسو په دې एग्जांपल کې وګورئ د اکټیو ماس or molar concentration of A زما سره څه دی هغه A دی اکټیو ماس یا molar concentration of B زما سره B دی د C دی په بریکټ کې موږ باندې کوشش شو سکوير بریکټ کې دا شان د D زما سره څه دی D دی. ٹھیک شو so now the rate or speed of forward reaction at a certain directly proportional دی موږ به داسې ولیکو the rate of forward reaction the rate of forward reaction دا ماته څه directly proportional دی rate of forward reaction directly proportional دی rate یعنی مطلب دا دی چې ریاکشن ریټ په کله سی وایي چې کله زما سره ریاکشن فارورډ ځي نو چې کله زما سره د A اکټیو ماس سیوا وي ٹھیک شو دا شان د B اکټیو ماس سیوا وي نو زما سره ریاکشن ریټ به څه وي هغه به زیات وي نو د ریټ اف فارورډ ریاکشن ډایرکټلی پرپورشنل دی د A اکټیو ماس ته او د B اکټیو ماس ته ډایرکټلی پرپورشنل دی. صحیح شو یا سمپلی زه به داسې ولیکم ریټ R به ولیکم فارورډ دا څه ډایرکټلی پروپورشنل دی دا پروپورشنل دی د A کنسنټریشن د اکټیو ماس ته او د B اکټیو ماس ته. ٹھیک شو نو د ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دی دا ما سره ډایرکټلی پروپورشنل دی د A کنسنټریشن ته او د B کنسنټریشن ته یا به داسې ولیکم R فارورډ reaction rate دا proportional دی د proportionality د ختمولو لپاره به څه ولیکم K F rate constant of forward reaction دا ما سره proportional دی د A concentrate active mass ته او د B active mass ته دا زما سره equation 1 راغلی. ٹھیک شو موږ ویلی شو چې reaction کله آګه طرف ته به ځي چې کله زما سره د دې active masses سیوای د دې concentration سیوای چې concentration سیوا دی موږ ویلو د active masses سیوا دی چې کله اکټیو ماس سیوا شو نو ریاکشن به زما سره آګه طرف ته ځي. ٹھیک شو سیملرلی د ریټ اف بیکورډ ریاکشن هغه څه ته ډایرکټلی پروپورشنل دی د ریټ اف
बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन adama directly proportional satam adama directly proportional the C active mass or the D active mass ta sai sho directly proportional the C active mass ta or the D active mass ta da zama sara the C concentration ziyato or the D concentration ziyato no reaction ba zama sara cherte ji abar reverse razi otherwise bi abar reverse na razi the rate of reverse reaction directly proportional the C concentration ta or the D concentration ta ठीक है ना या जब simply the सिविली कमा ची or rate of reverse the directly proportional to the C or D tam ठीक शो या or reverse ची कम दे directly proportional दे proportionality वजह बजोली कमा K R rate constant of reverse reaction और मतलब दे reverse सही शो F मतलब दे forward the directly proportional the C active mass था और the D active mass था जमा सरा 2 नंबर रह गए ठीक शो at equilibrium state जमूग सरा बसो शी equilibrium state की जमूग सरा दासी की गई the rate of forward reaction दाव बराबर शी rate of forward reaction दाव बराबर शी जमूग सरा equal बशी rx मतलब दे reaction दाव बराबर शी the rate of reverse reaction व बराबर शी ठीक दा rx reaction ठीक शो पर equilibrium position चे कल जमूग सरा राजी ने जमूग सरा बाद आगे reaction दा बाद मुखालिफ reaction से शी बराबर शी so therefore we can write it rate of forward reaction जमा सरा सो या rate of forward जमूग सरा बराबर हो r forward दा जमूग सरा चिकला बराबर शी the rate of reverse ठीक शो नो मंग विलेशु दा दमो सरा कम स्टेट दे equilibrium state दे नो द rate forward विलु रावाखला पदी की फुट कम नो कता सुगुरे rate forward जमा सरा equal the kf in a rate constant of forward reaction देते विलेशी rate constant of forward reaction के जमा सर से दे rate constant of forward reaction दा जमा सर दे the active mass और the B active mass खदा जमा सर सेवा रिएक्शन बा आगे तरफ तजी ठीक शो दा चिकरा बराबर शी the rate constant of reverse के यार मतलब दे rate constant of reverse reaction अब जमा सर से दे the C active mass और the D active mass म्हणजे करस्ता सर the rate forward दा जमा सर the rate of reverse बराबर शी नो दे स्टेट तमक से विलेशु equilibrium state वर्ता विल द देन मग दा पता वरेगला ची दे रिएक्शन रेट ची कम दे स्पीड ची कम दे अगर डिफरेंट के पस माने मोलर कंसंट्रेशन में बांधी नंबर ऑफ मोल पर लीटर या एक्टिव मासेस बाने डिफरेंट कई से शो मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास इज द सेम थिंग दे ठीक दा उस कथा सुगु रही पर दे इक्वेशन थर्ड नंबर ता सकेदा रीअरेंज कैसे कयो रीअरेंज इक्वेशन थर्ड द रीअरेंज कइनो कतरिता था रीअरेंज किंदा बदमा सरा बराबर शी द के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द बदमा सरा बराबर शी द active mass of C, active mass of D divided by active mass of A and active mass of B. ठीक शो so the ratio of rate constant of forward reaction divided by rate constant of reverse reaction चूंकि जमा सरा both are constant D दोनों जमा सर से दी constant D
نو پر دیز ټو کانسټنټ زه به ولیکم یو بل کانسټنټ چې ته وایي کې سی اکویلیبریم کانسټنټ. ټیک شو. دا د ما سره کوم سبسکرپټ سی چې دی سبسکرپټ، دا سبسکرپټ زما سره څه ریپرزنټ کوي؟ کانسنټریشن شو کوي. ټیک ده. سی کې کانسټنټ او سی کانسنټریشن. اکویلیبریم کانسټنټ دا به زما سره برابر شي د active mass of C, active mass of D, active mass of A and active mass of B برابر شي. ټیک ده. اوس که تاسو ګورئ تاسو په دې اکویشن کې وایي چې کې د ما سره کانسټنټ دی، سی چې کوم سبسکرایب دی د ما سره کانسنټریشن ډینوټ کوي یا مولر کانسنټریشن ایٹ اکویلیبریم. ها یا سطحي کانسنټریشن ایٹ اکویلیبریم دا د ما سره څه کوي؟ شو کوي د ما سره. ټیک ده. So now what is Kc and its unit? Kc څه ته وایي؟ دغه یونټ څه دی؟ So Kc first of all the ratio of the product of the concentration of the product to the product of concentration of reactant. حاصلات के حاصل ضرب और मुतामिलात के हासिल ज़रब के दरमियान रेशो को नस्बत को Kc कहा जाता है. ګورئ که تاسو ګورئ زما سره چې کوم حاصلات دي یعنی کوم پروډکټ دی د پروډکټ او د ریاکټنټ په منځ کې چې کوم نسبت دی دې نسبت ته څه وایو؟ Kc ورته وایي. ټیک شوله. خو دا خبره یاد ساتئ each concentration is rise to the power equal to its coefficient. که چېرته تاسو ګورئ زما سره یو کانسنټریشن دی او په هغه کې زموږ سره چې کوم کویفیشن دی دغه کویفیشن به څه جوړیږي؟ فور به جوړیږي. فار ایگزامپل که تاسو ګورئ زما سره یو ریاکشن دی او هغه ریاکشن دی زما سره د A مول دا ریاکټ وکړي د B سره چې د B زما سره B مول دی. ټیک ده. د دې نه جوړ شي C پلس D نو د زما سره C مول شو، د زما سره څه شو؟ D مول شو. نو دا زما سره چې کوم کویفیشن دی کوم عددي سرونه دي A دی B دی C دی D دی دا زما سره نمبر آف مولز دي. نو د نمبر آف مولز نه به څه جوړیږي؟ د دې نه به زما سره فاور جوړیږي. دا به رایس کیږي څه ته؟ فاور ته به رایس کیږي. ټیک شو. دا به داسې شي چې زما سره د A چې کوم نمبر آف مول دی دې نه به جوړ شي A فاور، دغه شان د B هغه نه به جوړ شي د B، دا شان د C چې کوم نمبر اپ مول دی دې نه به څه جوړ شي؟ دې نه به د فور جوړ شي. نو کویفیشن نه به څه جوړ شي؟ پاور C او د نه به جوړ شي D. ټیک ده. نو که تاسو ګورئ د ریشو اف پروډکټ اف د کانسنټریشن اف پروډکټ ټو د پروډکټ کانسنټریشن اف ریاکټنټ خو ایچ کانسنټریشن از رایز ټو د پاور ایکوال ټو د کویفیشن. نو که تاسو ګورئ د کویفیشن د A دی د B دی د C د D دی نو د کویفیشن نه به څه جوړیږي؟ دې نه به جوړیږي ستا سره فاور ته به دا رایز کیږي. ټیک ده. اوس تاسو که وګورئ زما سره که چېرته د Kc ویلو لارج وي، د Kc ویلو څه ده؟ سیوا وي، لارج وي، نو دا ما سره شو کوي that equilibrium the product of concentration or gradient څه به وي؟ ګریټر به وي. که چېرته زما سره د Kc ویلو لارج وم یعنې د دې Kc ویلو زما سره لارج زیاته وم نو دا د ما سره شو کوي چې زما سره د پروډکټ کانسنټریشن سره د دې کانسنټریشن زما سره زیات دی. ټیک ده. که چېرته زما سره Kc سیوا نو زما سره به د چا ویلو سیوا وي؟ د پروډکټ به سیوا وي. نو چې کله Kc سیوا پروډکټ سیوا وي نو زما سره به ریاکټنټ څه وي؟ دا به زما سره لیس وي. څه به وي؟ لیس. ځکه سمپلی که تاسو ګورئ د سره ډایرکټ ریلیشن دی د سره ان ډایرکټ ریلیشن دی. که چېرته زما سره د K ویلو سیوا وه نو زما سره به د پروډکټ سیوا وي. که چېرته K زما سره کم و نو پروډکټ به کم وي او بیا به څه وي؟ ریاکټنټ به سیوا وي. ټیک شو. نو اکویلیبریم کانسټنټ چې کوم دی که تاسو ګورئ دا زما سره انډیپینډنټ دی په څه باندې؟ دا زما سره په کیټلیسټ انډیپینډنټ دی، په کانسنټریشن انډیپینډنټ دی، په پریشر انډیپینډنټ دی. خو یو پارټیکولر ویلو به د دې زما سره په یو ټیک ده په یو سپیسیفیک ریاکشن کې به د K ویلو صحیح یو په یو پارټیکولر ټمپریچر باندې د یو فکس ویلو وي. صحیح ده. Now unit of Kc. So what is the unit of Kc equilibrium constant? The unit of Kc depend upon the equilibrium constant expression. The unit
of Kc equilibrium constant depend upon the equilibrium constant expression if the number of mole of reactant is equal to the number of mole of product, then there is no unit. If the number of mole of reactant equal to number of mole of product, then there is no unit. कचर زموږ سره نمبر اف مول اف ریاکټنټ برابر شو نمبر اف مول اف پروډکټ د دې به سره یونټ نه وي ځکه چې دې بل سره کینسل شي کچرته نمبر اف مول اف پروډکټ د نمبر اف مول اف ریاکټنټ برابر نشي دی بس نه سره یونټ وي لکه څنګه که تاسو وګورئ تاسو سره دی یو एग्जांपल در کوم د reaction of H2 gas with I2 to form HI اجي کله موږ بیلنس شو کو دیوان کې علاوه په 2 کې موږ ملټیپلای کو ټیک شو چې بیلنس کې دا ما سره هم په ګیشیس سټیټ کې دي کله پر موږ اکویلیبریم کانستانټ ولیکو نو تاسو وګورئ equilibrium Kc د لپاره موږ لیکو نو Kc زموږ سره برابر ده the product of molar concentration of product نه د ما سره دی HI تاسو ته ما already ویلي چې زما سره کوم کویفیشنټ دی دغه نه بس جوړیږي 4 به جوړیږي ټیک ده ډیوایډ بای reactant دغه شانته کې concentration of the active mass of H and I2 ٹھیک شو د concentration موږ ظاهرو mole for dm cube چونکه سکویر دی نو زه به 2000 ولیکم mole for dm cube ٹھیک شو divide by the H لپاره د unit dm mole for dm cube ٹھیک شو دا ما ولیکه د H2 لپاره similarly د I2 لپاره هم ولیکم mole for dm cube ٹھیک شو نو که تاسو ګورئ دا د سره کینسل شو دا د سره کینسل شو نو زما سره د Kc یونټ سره دی دلته که تاسو ګورئ د زما سره نو یونټ ولی ځکه تاسو په سٹارټ کې وی چې د یونټ اف Kc ډیپند اپون اکویلیبریم کانستانټ ایکسپریشن باندې کې که چېرته زموږ سره د نمبر اف مول اف ریاکټنټ برابر شي د نمبر اف مول اف پروډکټ نو د یونټ به صحیح یعنی مطلب د یونټ به زما سره یو بل سره به کینسل شي او نو یونټ بشي که چېرته زما سره د نمبر اف مول اف ریاکټنټ برابر نشو د مول اف پروډکټ نو د بس نه سره یونټ وي ټیک ده Similarly, که تاسو د example ته وګورئ the decomposition of dinitrogen tetroxide it gave us nitrogen dioxide که چېرته دا موږ بیلنس کوو نو دلته 2 نایټروجن دي دلته یو دی دلته 4 اکسیجن دي دلته 2 دي دلته موږ په 2 کې دا ملټیپلای کوو ټیک شو د دې لپاره موږ equilibrium constant expression ولیکو یعنی دا موږ د Kc په صورت کې ولیکو نو Kc زموږ سره برابر دی product divided by reactant د کم کویفیشنټ دی دینه به جوړ شي 4 ٹھیک ده reactant زموږ سره دی N2O4 اوس که تاسو په دې کې د کنسنټریشن یونټ ولګوئ نو زما سره د NO2
دا د مول فر डी एम क्यूब ٹھیک شو چونکه پاور دی نو که تاسو یې 2 ځل لیکئ یا په دې شکل کې لیکئ دواړه د سیم تھنګ دی. سیملرلی د m2 پاور دپاره هم ولیکئ مول فر डी एम क्यूब. نو بله زما سره چونکه پاور دلته نشته نو یو بر د سره کټ شي نو د کې سی یونټ به زما سره راشي 1 اوور سوري یو چونکه کټ شو نو زما سره راشي مول فر डी एम क्यूब. نو زما سره د کې سی یونټ راغی چونکه ډیفرنٹ کوي د نمبر اف مول باندې که چېرته نمبر اف مول ایکول نو د دې به یونټ نه وي که چېرته نمبر اف مول ایکول نه نو د دې به څه یونټ راځي. که تاسو وګورئ دلته کې زما سره په دې کیس کې نمبر اف مول دی سیټ 1 دی دلته کې زما سره نمبر اف مول څو دی 2 دی نو چونکه نمبر اف مول ایکول نه دی نو لهذا د زما سره یونټ راغی مول فر डी एम क्यूब راغی. ٹھیک شو دغه شان که تاسو ته یو بل اگزامپل در کوم the reaction of nitrogen in gaseous state with hydrogen it will form ammonia NH3 kada mang balance ko da bashi 2 da bashi 3 eda para manga Kc uliku equilibrium constant expression uliku no kata sugore zama saraba product ba manga eba uliku NH3 power 2 N2 active mass similarly H2 active mass power 3 kata sur de unit ulikai no da concentration of the masara mole for डी एम क्यूब similarly whole power 2 and the nitrogen mole for डी एम क्यूब per hydrogen mole per डी एम क्यूब whole 3 چونکه دلته سکوير دی نو د دې وجه نه به یو مول پر डी एम क्यूब د سره کینسل شي او دا چونکه کیوب دی یو د سره کینسل شو نو د کې سی یونټ بدل د سره شي دا به د ما سره برابر شي 1 divided by mole for डी एम क्यूब square براشي سبراشي mole per डी एम क्यूब square براشي نو د دې نه ظاهره شولا چې د کې سی یونټ ډیپند کوي په اکویلیبریم کانستانت ایکسپریشن باندې اي نمبر اف مول equal no there is no unit که equal no no some unit پر دی راوځي. ٹھیک ده زه امید لرم تاسو په دې پوه شئ لهدا تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.